علیه الصلاۃ والسلام ټول درود شریف یو ټولو نه اول خو د راغلي څومره میلمانه دي د هغو شکریا په ګڼ تعداد کې که هغه بوډاګان دي که نوجوانان دي که څومره هم دي د مو د زړه د سترګو نه هغو ته خیرکلی وایو ویلکم کوو دا پروګرام چې کوم دې کې نن جوړ شوی دی دا د سینیټر صاحب یو خواهش و په دې لارې باندې موږ داسې روان وو نو دی چونکې بیمار هم و خو دا خبره د خواهش یې وکړه نو ما ملګریو سره مشوره وکړه نو هغه ورباندې امین دوا د خیر وکړ او نن دارېږسې د هغه ثمره موږ ته میلاو شوه ښه ډېر خلک لا جمع شوی دي و انشاءالله باذن الله تاسو به ګورو یوه ورځ به داسې رسي لکه څرنګه دا خواهش مو کړی و الله پاک پوره کړ و انشاءالله همداسې یوه ورځ به رسي ته دا به ایم پی ای جوړېږي ورسره به منیسټر هم جوړېږي تاسو ورته ووټ ورکړو تاسو یې ووټ ورکړو ووټ باندې جوړ کړو موږ به انشاءالله منیسټر جوړوو دا مو تاسو سره وعده دی دویمه خبره ده څه تقریرونه خو ډېر کېږي بیانونه ډېر کېږي هغه تاسو ته نور خلک هم کوي او ډېر وم شو کمپین شوی دی خو زه تاسو ته صرف یا څو خبرې کوم هغه دا چې د پی ټي آی حکومت دی دا د بزدلو پټي نه دی یو کس راپورته او هغه دا خبره وکړه چې زه د پی ټي آی نه یم بافر کې نو چې چا ټول عمر ډکې کړي وي چا غلې کړي وي چا د سکولونو ایټې وړي وي د پټیو برې وړي وي هغه خال نن راپوځي هغه زه د پی ټي آی نه یم پی ټي آی د بزدلو خلکو پټي نه دی ځکه غیرتي خلک پټي کېږي غیرتمند پټي کېږي ورسره بل دا ته تاسو ګورو دا حالاتو ته چې کله عمران خان د حکومت ختم شو نو یوه منډې ولګېده په دې ملک کې او هر یو خال شروع شو پیسې وشتې او ایم پی ایګانې مینېګانې به خصو نو تاسو په دې لږو ورځو کې اورګزو کې ما عقل وکړه دا هغه پی ټي ایم دی چې کوم په عالمي سطحه باندې په پاکستان کې جوړ شوی او د هغه ثمره نن دارېږي چې کې هم تاسو ګورو خو د یوه خبره واورو د حضرت علي رضی الله کول دی د حضرت علي رضی الله کول دی هغه یو شهر ته لاړ نو هغه دی کې ډېر خلک راجمع شو او هغه خپل تقریر کې دا ویلو چې تاسو کې ما ښه خلک هم وپېژنده او بدکاره کوم خلک دی هغه هم وپېژنده نو د اهل کوم علاقې والا خلکو هغه ورنه تپوس وکړ ته حضرت تا نن تشریف راوړو نو تا ته دې کې څرنګه پته ولګېده چې دا ښه خلک دي او دا ناخوان خلک دي نو هغه ورته ویلو چې موږ کوم غټ خلک وو هغه لاړو بدو خلکو سره میلو شو او چې کوم ښه خلک وو هغه مو ښو خلکو سره کېناسته نو چې کوم بد خلک وو هغه مونږ لاړو سوچا پرچی پاتې شوی دی انشاءالله په 8 فروری باندې به د ظلم او د جبر په دې باندې به موږ ښه په ګڼ تعداد سره اتفاق سره ووځو او دا ټپه به چې کوم دی دا په سترګې باندې لګوو او بله ټپه په شاید مکې باندې لګو ظاهري کې یوه خبره بله منشن کوم ډېر خلک ګوډ غواړي په اسلام په نامې باندې د هر چا خپل منشور دی د هر چا خپله نظریه دی خو زه درته دا خبره کوم که د اسلام په نامې باندې چې ووټ ورکړي نن سبا خلک هغه به عمران خان ته ورکړي ځکه چې په هغه عالمي دنیا کې اسلاموفوبیا باندې ډېر کار کړی دی د هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقدمه په ټولو ملکونو په عالمي دنیا کې لړاو کړی دی که ته صحت لپاره ووټ ورکړې نو ته به بیا عمران خان ته ووټ ورکړې لکه چې ماشاءالله پوره ته هغه تاسو خپله وکتل دغه شانتې که ته دین دپاره ووټ ورکړې نو ته به بیا عمران خان ته ووټ ورکړې ځکه چې د جوماتونو باندې درته سولرې ولګولې و امامانو ته 10,000 روپۍ منظوري کړې که په ووټ باندې خو جنت اول میلویږي نه دا مو چیلنج دی نن ټولو علماو ته چې زه غریب سړی یم دومره وس مشته نه دی خو د 1 لک روپۍ ورکوی شم که په دې کې زه چوپړ کړم څه په ووټ باندې جنت نه میلویږي او که بیا ته ثابت هم که څه په ووټ باندې جنت میلویږي نو هغه ووټ به د عمران خان وي د بل به نه وي شکریه السلام علیکم